د لسم محرم په ورځ باندې د خپل استطاعت مطابق د خپل حلال کاروبار نه د حلال روپو نه په خپل اهل او عیال باندې د خوراک په معاملہ کې د اتشاک په معاملہ کې په وسعت سره خرج کول دا د رزق د برکت ذریعہ هم ده او د محتاجین د نجات سبب هم ده د فقر او فاقین د نجات سبب هم ده. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ دا روایت نقل کړی ده و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من وسع على نفسه واهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. وای چې کوم کس په خپل ځان باندې او په خپل کور والو باندې د عاشورا په ورځ باندې یعنی د لسم محرم په ورځ باندې د خوراک په معاملہ کې د اتشاک په معاملہ کې په وسعت سره خرج کړي الله تعالی به د پوره کال باندې الله تعالی وسعت فرمایي. الله تعالی به د پوره کال باندې دغه سه پر رزق کې فراخي راځي. یعنی دغه مبارک عمل تاثیر ده چې دغه په وجه باندې دغه په نتیجه کې به الله تعالی پوره کال د تا پر رزق کې الله تعالی وسعت فرمایي. الله تعالی به تا پر رزق کې فراخي جوړوي. دغه رنګ یو جلیل القدر صحابي حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ مشهور محدث یحیی بن سعید رحمه الله او ډیر معروف امام فقيه سفیان بن عیینه دا هم فرمایي وای موږ د دې تجربه کړې ده او دا بالکل موږ دا خبره بالکل صحیح مندلې ده چې کوم کس په دغه ورځ باندې په خپل ځان باندې خپل اهل او عیال باندې د خوراک په معاملہ کې د اتشاک په معاملہ کې په صحیح طریقه سره په حلال روپو نه خرج کړي نو وای الله تعالی دغه انسان ته غټ مقام ورکوي. پر کال به دغه فراخي دغه صدقې دغه خرج کولو د بدت به ثمره ملاويږي. لکه څنګه چې دغه په دغه ورځ باندې په خپل فراخي سره په اخلاص سره د حلال روپو نه په خپل اهل عیال باندې خرج ک نو پوره کال به الله تعالی دغه رنګي د په د باندې خرچه کوي. دا ته د مجدنه خلک د روزي ولا شپه هم وایي د روزي ولا ورځ هم وایي. نو ګوري په دا کې یو خبره په ځین کې ساتي چې دغه د شریعت کارونه چې په څومره حد کې ثابت وي بس تر هغه پورې په هغه باندې عمل کوي. په دا نه زیات کول افراط کول یا تفرید کول بالکل د حد نه تجاوز کول شریعت په دا کې گنجائش نه ورکوي. مطلب یې دا ده وسځنه خلک داسې چې هغه د لسم محرم په ورځ باندې صدقه کوي هغه مدرسو ته خوراکي تنظیمو کې د شلو تنظیم ورته وکړي ځکه چې مدرسو کې اکثر په نم محرم باندې لسم محرم باندې طالبان روزي نیسي او د مونږ هم الحمدلله په مدرسه کې 500 نه لږ طالبان دي او دغه ټولو د سحری او د افطاری تنظیم ده دا به روزي نیسي او که یو کس دا وایي چې زه صدقه کوم د دې د سحری د دې د افطاری تنظیم کوم نو دا باعث فضیلت ده باعث برکت ده ډیره ښه خبره ده. نو هر انسان ته د الله تعالی دغه توفیق ورکړي. او که یو سړی دا وایي چې زه په لسم محرم باندې صدقه کوم خدای بازار ته ولاړ شي د سبیل ولګوي د په ځای ځای باندې شربتونه کښېږدي په ځای ځای باندې د خوراکو اهتمام وکړي اوله وجد شاید ځکه چې د یوې فرقې و غلطه نظریه ده د یغه غلطه نظریه په وجه باندې خلک دا کارونه کوي. حالانکه د خلکو ته پکار ده چې په دا ورځ باندې روزه ونیسي د ورځې او د په بازار کې علی الاعلان اعلانیه تور باندې خلکو ته وبو ورکوي خلکو ته د خوراکو ول سامان پیش کوي نو دا خو بالکل د شریعت د مزاج مخالف خبره ده. نو هر انسان ته پکار ده چې لسم محرم په ورځ باندې د روزي نیولو کوشش وکړي او بیګه ته افطاری ته دی په وسعت سره په خپل ځان باندې په خپل اهل او عیال باندې خرج کړي چې الله تعالی د ټول کال ذمہواره واخلي. ټول کال به الله تعالی په د باندې په فراخي سره په وسعت سره خرج کوي د په رزق کې د په مال کې به دغه سه الله تعالی برکت پیدا کوي. نو هر انسان ته پکار ده چې لسم محرم په ورځ باندې روزه ونیسي او بیګه افطاری په وخت باندې هغه په خپل ځان باندې په خپل اهل او عیال باندې خرج کړي. الله تعالی دې مونږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب